قدرمنو اوریدونکو د بهار د تلویزیون سهیل د تلویزیون قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې 10مه نیټه ده. زه ډاکټر تاج الدین ملتمل د ولسواکۍ سولې د برنامې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. قدرمنو دوستانو، د سولې په اړوند زموږ او ستاسو د ټولو افغانانو اندېښنې، هیلې او ارمانونه ټول خورا پراخه، ژور او جدي دي. خو متاسفانه د دې په پرتله باندې د سولې په پروسه کې د افغانانو فعاله ونډه هغسې چې لازمي ده نشته. موږ او تاسې که په دې مسله کې د یو خوا نه نړیوال ملامتوو او د افغانستان دولت او مخالفین ملامتوو، د بلې خوا نه په جدي توګه باندې موږ او تاسې هم په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیتونه چې په کوم شکل مناسب او لازم دي چې ترسره کړو نه دي ترسره کړي. زه همیش د موضوعاتو په اړوند باندې د یو بامسؤلیته انسان په توګه باندې د دې په عوض چې لکه د نورو لسګونو نورو کسانو غوندې چې همیشه ملامتیا په نورو اچوي، ولې هغه خپله برخه معمولا نادیده نیسي. زه برخلاف د ټولو مسایلو په اړوند باندې هغه مسؤلیتونه چې موږ او تاسې لرو هغه همیشه جدي نیسم او جدي یادونه کوم. دا خبره ځکه مهمه ده چې موږ او تاسې ټول عمر نورو ته د انتقاد ګوته نیسو، ولې په خپله بیا متقابلا هماغه کارونه چې موږ یې باید وکړو موږ یې هم نه کوو. دوستانو، اوس تاسې قضاوت وکړئ چې د افغانستان د ولس غوښتنې به د افغانستان د سولې په پروسه کې څنګه مطرح شي چې د افغانستان ولس خپل دغه غوښتنې تر اوسه پورې نه مسجمې کړي دي او نه نړیوالې ټولنې ته په مخ ایښي دي چې زمونږ دغه غوښتنې دي او باید د سولې په پروسه کې دا ومنل شي. همداراز د سولې په پروسه کې د افغانستان د ملت نمایندګي، موږ او تاسې ټول ترې شکایت کوو چې د ولس نمایندګي وجود نه لري، بالکل نه لري. خو آیا دا ولس هم چېرته کوم مکلفیت احساسوي چې د خپل ځان د نمایندګانو د ځای په ځای کولو او د سولې پروسه کې د هغوی د اغېزمنتیا د شرایطو برابرولو لپاره دوی هم کوم مسؤلیت لري که نه؟ دا هغه مسایل دي چې معقول انسانان ورته په مسؤلیت توګه باندې باید کار وکړي او د لپاره ځوابونه پیدا کړي. دوستانو، په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان د سولې پروسه چون جنگ پردی دی او سوله هم پردی ده، نو په دې خاطر باندې په دې کې به د افغانستان د خلکو غوښتنې او د افغانستان د خلکو ونډه او ځای تر پښو لاندې کیږي. تاسې وګورئ چې د افغانستان په سوله کې څومره خطرناک لاسونه دي چې د افغانستان د سولې مسله په څه ډول اشکالو باندې د راز ستونزو سره مخ کړې ده. باید په دې باندې افغانان اوس په دې باندې متيقن شوي اوسېږي چې د دولت مخالفینو ته په دومره پیمانه پراخه سیاسي زمینه برابرول او تبلیغات کول دا په خپله اصلا د افغانستان د سولې سبوتاژ کول او په افغانستان کې د یو سالم نظام په عوض باندې د داسې یو نظام ته د لارې هوارولو لپاره کار دی چې هغلته د پردیو ارزوګانې د هغوی د خواهشاتو سره سمې باید
په افغانستان کې عملي شي. عزیزانو په دې باندې ژور فکر کول پکار دي. دا د افغانستان د ملت د سرنوشت مسله ده، دا د افغانانو د سرنوشت مسله ده او موږ باید په دې مسایلو کې خپل مسؤلیتونه درک او په سمه توګه ترسره کړو. موږ د ډېر مودې پخوا نه دغه حالات متوجه وو او په دې خاطر باندې مو په افغانانو باندې غږ وکړ چې راځي په ګډه باندې د افغانستان د ولس د نماینده مرکزیت د ایجاد لپاره کار وکړو. خو متاسفانه زمونږ خولې وړې او زمونږ سره د لاسپیکر د نه موجودیت په امله زمونږ غږ هغه څه چې په کار دی چې خلکو اورېدلی وی وای نه اورېده. ولې موږ په دې اړوند باندې خپل مسؤلیت بیا هم ترسره کړی او دا نن یې هم ترسره کوو. موږ په دې باور لرو چې تر څو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ولس نماینده یو مرکزیت ایجاد نشي او دغه مرکزیت د لارې نه د افغانستان د خلکو غوښتنې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دولت مخالفینو او نړیوالو ټولنې سره په یو جدي برنامې لاندې کې مخې ته کېنښودل شي، نو هر هغه سوله چې راځي هغه به د افغانانو په ګټه نه وي. دوستانو تاسو وګورئ چې نړیواله ټولنه همسایه او د منطقي هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره په څومره بې شرمانه توګه باندې د مختلفو لارو نه د افغانستان نظام ګواښي او د افغانستان موجوده دولت او اداره دې ته مجبوروي چې د هغوی د طرحه شوو پلانونو دپاره بس سر ښکته کړي. دوستانو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان موجوده حکومت فوق العاده ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې او ډېرې زیاتې ستونزې لري. ولې د سولې په پروسه کې موږ باید د افغانستان د نظام مسله د افغانستان د واکدارانو د مسلې سره بیله او دا چې که واکداران تعویض کېږي او بدلیږي یا هر څه کېږي دا اساسي سوال نه دی، لکن د افغانستان د نظام او د افغانستان د اساسي بنیادونو ساتنه یو اساسي اصل دی. متاسفانه چې د تیرو تجاربو نه په پوهه باندې که چېرته په افغانستان کې د موجوده حکومت بدیل مخکې د مخکې نه په داسې توګه باندې نه وي ځای په ځای شوی چې هغه د افغانستان د نظام او د افغانستان د اساسي بنیادونو ساتنه وکړی شي، نو په جنگ کې آسونه نه تښتېږي او دغه طرحې چې دولت د استعفا ورکړي بیا چې هر څه کېږي هغه څه دې وشي کاملا یو توطئه او د افغانستان د ټولنې د بدبختۍ د رامنځته کولو یو طرحه او پلان دی. دقیقاً دوستانو متوجه شئ چې خارجي لاسونه د نړیوالو په شمول باندې د افغانستان د موجوده دولت د فوق العاده ضعیفه کولو دپاره د مختلفو لارو نه کار اخلي. دوستانو باور وکړئ چې په کابل کې دغه بې امنیتي، غلا، فساد، چور او د افغانستان په دولت کې هغه مافیوي کړی چې همیشه د افغانستان د نارواو بدو حالاتو نه استفاده کړې ده، د هغوی فوق العاده فعالیدل دا یو د هغه مسایلو نه دی چې په قصدي او عمدي توګه باندې ورته غربیان او د منطقي هیوادونه کار کوي. د دې په خوا کې په دغسې حساسه مرحله کې د شیعه او د سني مسایل راپورته کول د منطقي د استخباراتي هیوادونو د ډیرو وفادارو ایجنټانو د خولې چې په هغه کې جناب ګلبدین صاحب هم شامل دی، دا هغه توطیې دي چې د افغانستان د نظام د ضعیفه کولو په خاطر باندې په افغانستان کې باید اوس د اقلیتونو د مسلې د خورولو او د اقلیتونو د راپارولو لپاره کار وشي. همداسې تاسو وګورئ چې
نه یوازې دا چې د عبدالله په دولت باندې د مسلط کولو بلکې د عبدالله دپاره د فوق العاده زیات امکاناتو برابرولو او په مقابل کې د دولت د توهین او تهدید کولو د مسایلو نه کار اخیستل ټول هغه مسایل دي چې په افغانستان کې د نظام د سقوط لپاره او د داسې یو لاسپوڅي نظام د داسې یو لاسپوڅي حکومت د رامنځته کولو لپاره ترېنه کار اخیستل کېږي چې هغه به د افغانانو په نفع نه وي. دوستانو تاسې وګورئ چې زموږ ګاونډي هیواد پاکستان په څومره بې شرمایي باندې په څومره بې نزاکتۍ باندې د افغانستان د دولت د توهین او تحقیر لپاره هغه شانته کارونه باندې لاس ورته کوي چې د ډېر افسوس او خواشینۍ ځای دی. موږ د پاکستان خلکو باندې غږ کوو چې خپلو دولتي مقاماتو ته د دې یادونه وکړي چې افغانستان یو ملت دی دا به ژوندی پاتې کېږي او د دوی دغه نخرې پیښې به نه یوازې دا چې د دوی د نظامونو د سقوط سبب کېږي بلکې دا به د پاکستان د خلکو لپاره فوق العاده خطرناک تمامېږي. بس دی تر دې نه زیات بېحایي د دې نه زیات د افغانستان په مسایلو کې لاس وهنې دا د منطقې د هیوادونو لپاره د پور کې د سوځېدو زمینه برابرولی شي. موږ په دې کې هېڅ شک نشته دی چې افغانان د نړیوالې ټولنې سره ګډ ژوند کول غواړي خو نړیوالې ټولنې ته هم د انسانیت شرافت او اخلاقو په چوکاټ کې د افغانانو سره برخورد او سلوک ساتل پکار دي. په دومره بې شرمانه او بې حیانه توګه باندې د افغانستان د نظام سپکول د افغانستان د ادارې ضعیفه کول او د افغانستان د نظام او د دولت او د حکومت سپارل دغسې جنایتکارانو ته سپارل دا هغه شیان دي چې دا به نه یوازې دا چې د افغانستان دپاره بلکې د امریکې دپاره چې په دنیا کې دوی باید د بشر د حقوقو دوی باید د دیموکراتیکو ارزښتونو دوی باید د انساني ارزښتونو او د مملکتونو حقوقو ته د درناوي یو سمبول اوسېږي برخلاف دا هغه شیان دي چې دا به د دوی دغه ارزښتونه د دوی د ملت په توګه باندې په نړۍ کې د سخت سوال لاندې راولي. دوستانو راځئ چې په دې باندې فکر وکړو او نړیوال مسؤلیت لري چې په دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان د مسلې اساسي حل په دې کې پروت دی چې دغه جنګیالانو ته دا وسلې او سلاوي څوک ورکوي. آیا غربیان دا نه ګوري او که دوی د خلکو په سترګو کې خاورې اچول غواړي موږ ښه په دې پوهېږو چې د دوی وسلې د چا د خوا نه ورکول کېږي څنګه ورکول کېږي او د چا په امکاناتو ورکول کېږي دغه ټریننګونه څوک ورته ورکوي. دا امکانات دوی ته څوک برابروي چې په جنګ کې دوی دپاره دومره فوق العاده لاس بری ورته په برخه کړي. دوستانو په ژوره توګه باندې دې ته فکر کول پکار دی. اساسي سوال دا دی چې غربي هیوادونه او د منطقې د هیوادونو لاسوهنې دې ته متوجه دي چې په افغانستان کې باید داسې یو نظام راوستلی شي چې د دغه نظام د دغسې حکومت او د دغسې چارواکو نه په استفاده باندې د دوی د خپل سیمې د رقیبو هیوادونو د مهار کولو لپاره استفاده وکړي. دوستانو یو پیغام دی چې دا باید واخلو. بله السلام علیکم صاحب مهرباني وکړئ تاسې ځان معرفي کړئ. زه محمد الله ډولي یم په یو دوه خپرونه کې مې مخامخ خبرې کړې دي او یو مقدار خبرې دي ستاسو تحلیل ستایلی او تایید کړی خو خبره بل شي ده. پښتو کې متل دی وایي دا د پټي سر دی پټی وروسته زورور دی. په وروستیو خپرونه کې موږ تاسو نه واورېدل چې دري ژبه یا فارسي تیمورشاه ابدالي ښځه ایرانۍ وه له ایرانه راغله.
اول په خپل وخت کې د ایران په نامه باندې معاصر ایران په نامه باندې اصلا دولت نه و، فارس و او د فارس امپراتوري. مهرباني وکړئ که پوښتنه لرئ پوښتنه وکړئ. لږ د برنامې په مابین کې تاسو د موضوعات تشریح کول غواړئ لږ بلې پښتو دري او نورې فرعي ژبې دي لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي او نورې. پښتو او دري ژبه په افغانستان کې لکه دوې خویندې چې د سانسکریت یو کتاب دی پروت دی. بخښنه غواړم تاسو زموږ خبرې کاورئ، لطفا د خپله تبصره لږ لنډه کړئ. زه د برنامې په منځ کې په موضوعاتو باندې خبرې کوم، بیا یو څو دقیقې پس خپل سوال او پوښتنه مطرح کړئ. تشکر. ښه دوستانو، چون موږ او تاسې په ډېر یو مهمه مسله باندې بحث کوو او د دې دوست تبصره ډېره اوږده وه، نو زه مجبور شوم چې دوی معذرت وغواړم. هغوی غوښته چې په ځینې مسایلو باندې چې هغه لږ فرعي مسایل دي زیاته اوږده تبصره وکړي. په هر حال دوستانو، د افغانستان دپاره موجوده پالیسي چې کوم غربیان یې پیاده کوي هغه دا ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت منځته راولي چې د هغې نه په استفاده باندې زمونږ د سیمې هیوادونه او یو تعداد د منطقي ابرقدرتونو ته د سټیج په توګه باندې د هغوی په ضد ترېنه کار واخلي. د سعودي عرب، پاکستان په شمول باندې د طالبانو په فوق العاده قدرت کې راوستل، د ایران، روس او د چین په مقابل کې د دوی نه د عسکرو په توګه د کار اخیستلو او د دغه سټیج نه د هغوی په ضد باندې د فعالیتونو د پراخولو لپاره دا پلان او اجنډا په نظر کې ده. د افغانستان موجوده دولت او واکداران د نورو ټولو نیمګړتیاو سره سره خو دا یو توانمندي ځان ته ساتلې ده او دا په ډېر مردانګۍ باندې د ایران د مسایلو په وخت کې وښودله چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د نورو هیوادونو د اهدافو په خاطر باندې د همسایه هیوادونو لپاره د ده نه د خاورې نه استفاده وشي. چون د افغانستان دولت دغه موضوعګیري ډېر په قاطعیت ونیوله، همدا د دې باعث شو چې نړیواله ټولنه خاصتا امریکایان او په سعودي عرب او پاکستان او دغسې نور د دوی اړونده هیوادونه د افغانستان د موجوده حکومت په ضد باندې په خپلو ټولو توطیو باندې په پراخه توګه باندې لاس شروع. دوستانو، موږ یو ملت یو چې په دغه سیمه کې موږ ته اوسېدل پکار دي. دا یو خیمه نه ده چې موږ د دې ځای نه پورته کړو او په بل ځای کې په خپله خوښه ولګوو. موږ مجبوره سو افغانستان یو ستره نیکنامي چې درلودله او د هغې ساتل پکار دي. هغه دا دی چې افغانانو کله هم خپل خاورې ته د چا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاوره دي د همسایه هیوادونو او د سیمې د هیوادونو په ضد باندې استعمال شي. موږ د خپلو همسایه او سیمې هیوادونو سره د نیکو اړیکو ساتل غواړو. دا چې زموږ همسایه هیوادونه زموږ په ملک کې متاسفانه باندې زموږ د نظام او زموږ د ملي ګټو په ضد باندې فعالیتونه کوي، دا د هغوی ناپوهي، د هغوی لنډنظري او دغه ده. ولې د افغانستان د ټولو مشرانو په تاریخي لحاظ باندې دغه دریځ ډېر زیات علمي، ښه او د افغانستان په ګټه باندې دریځ و. نو اوس په دې خاطر باندې چې امریکایان په افغانستان کې د افغانستان نه د دغه همسایه هیوادونو او د نړیوال ابرقدرتونو د کنټرول لپاره استفاده نشي کولی، نو دوی کوشش کوي چې د افغانستان دغه موجوده حکومت د منځه یوسي او د ده په عوض باندې داسې یو لاسپوڅی حکومت راولي چې هغوی نه څخه دوی وغواړي استفاده وکړي. لکه چې په خپله ډانلډ ټرمپ وایي چې طالبان د پیسو جنګیالیان دي، دا خرڅول کېږي او اخیستل کېږي او موږ د دوی د مشر دلال پاکستان نه دوی په ډېر لوړ قیمت باندې واخیستل. تر دې نه زیاته رسوا خبره نوره کول نشته دی اصلا. او ډانلډ ټرمپ وایي چې طالبان به په راتلونکي کې
په سیمه کې زموږ د ګټو لپاره خپل خلک هم وژني او نور خلک هم وژني. ای افغانان، د دې نه نور سپین او پاکه خبر تاسو ته څه خیر وکړي؟ صفای درته وایي، په ښکاره الفاظو کې درته وایي چې زه به دا خلک راولم، په دې به تاسې افغانان هم وژنم او په دې باندې به په سیمې هېوادو کې چې څه زه وغواړم هغه به پرې کوم. نو آیا اوس هم موږ او تاسې په دې کې شک ګڼو چې د دغه سولې پروسه او دغه تلاشونه چې پراته روان دي دا به د افغانانو په نفع باندې، دا به په افغانستان کې د یو سالم نظام د راوستلو لپاره کاملا نه. بناء د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته دوه لارې پاتې او باید شدیدا او په جدي توګه باندې په دې باندې فکر وکړي. لومړی، د افغانستان دولت باید زر تر زره د افغانستان په دولت کې ژور او عمیق اصلاحات راولي. د افغانستان سالم ملي شخصیتونه، وطن ته وفادار شخصیتونه، پاک او ژمن خلک دا باید د افغانستان په مختلفو څوکیو کې وګماري، صلاحیتونه او قدرتونه ورته ورکړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د ولس د نماینده توانمند داسې یو هیات وټاکي چې هغه په ډېره مردانګۍ باندې د افغانستان د خلکو سالمې او روا غوښتنې په ډېر روښانه او جدي الفاظ باندې نړیوالو ته په ډېر پراخه توګه باندې په مطبوعاتي ساحه باندې وړاندې کړي چې تر څو پورې ټول نړیوال پوه شي چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي او د خارجیانو غوښتنې په افغانستان کې څه دي. دغه خط کشول دا ضرور دي، دا جدي دي او دا باید زر تر زره ترسره شي. د بلې خوا نه د افغانستان دولت باید تر دې نه زیات د دغه د میوو په تغیر شي. د افغانستان دولت خپل خلکو د اتکا، د خپل خلکو د انسجام او د نړۍ د نورو هغه هیوادونو چې په افغانستان کې واقعا د سولې او ثبات سره علاقه لري، د هغه هیوادونو چې هغه نه غواړي چې افغانستان بیا د قهقرا خواته لاړ شي، نه غواړي چې افغانستان بیا د دوی په ضد باندې استعمال شي، د دغه هیوادونو د مرستې غوښتنو په اساس باندې فوراً باید دغه جفاکارو نړیوالو ته دغه چې همیشه انساني ارزښتونه، بشري ارزښتونه، د فکر ارزښتونه همیشه تر پښو لاندې کړي دي، د ځانو سره په خوا کې ولاړ دي، دوی ته باید په زغرده او په نره ځواب ورکړي چې موږ انسان خلک تاسو ته وایو چې مهرباني وکړئ کلمه مبارک. موږ تیر کال په دې باندې سروې کړې ده او افغانانو نه نظرونه راټول کړي دي. په خارج کې افغانان تر زیاته حده پورې دې ته آماده دي چې لاړ شي په افغانستان کې داوطلبانه رضاکارانه خپل وظایف ته ادا کړي چې هیڅ تنخواه وانه اخلي. زیات شمېر افغانان حاضر دي چې یو تعداد خپل امکانات د افغانستان ملي اردو ته په خدمت کې ورکړي او د افغانستان ملي اردو پرېنږدي چې سقوط وکړي. دوستانو، افغانان ډېر باهمته خلک دي، خو که چېرته د دوی همت دپاره مخه او لاره خلاصه شي او واقعا موږ د دوی د همت هغه قدردانۍ وکړی شو او د هغوی د اعتماد د راجلبولو دپاره کار وکړی شو. موږ سره پراخه لیستونه پراته دي چې په هغې کې افغانانو د دې ژمنې کړي دي چې موږ حاضر یاستو چې د 1,00,000 افغانۍ، 50,000 افغانۍ، د 20,000 او 10,000 افغانۍ په کال کې منظمې د افغانستان ملي اردو ته کومک. زموږ او ستاسې پلرونه او نیکونه کله هم د خارجیانو په کومکونو باندې او په اتکا باندې ژوندي نه دي پاتې شوي. د افغانستان دولت دغه حوصله مندي چې تر اوسه پورې کړې ده قابل د قدر ده، لکن تر دې نه زیات باید پرې نه ښودل شي چې د دوی توهین وشي، د دوی حقارت وشي او د دوی په مقابل کې دغسې خاینانه عملونه لکه پاکستان چې ترسره کوي، دغسې خاینانه عملونه لکه چې د منطقې نور هیوادونه ترسره کوي نور ترسره شي. بلکې په ډېر متانت او شجاعت باندې دوی باید د خپل افغاني غرور په ساتلو باندې د داسې یو طرح او پلان او پروګرام دپاره کار وکړي چې په هغه کې ملت د دوی تر شا ودرېږي او ملت په ډېره مردانګۍ باندې د دوی دغه ټولو توقیعو ته ځواب ورکړي. موږ په ټول توانمندۍ باندې حاضر اوسو چې د دغسې یو سالمې برنامې په جوړولو، د هغې په تطبیق او د افغانستان د ولس د واقعي نمایندګۍ د رامنځته کولو دپاره د دولت سره خوا په خوا باندې تر آخرین رمقه پورې قربانۍ ته ودرېږو. ولې دا یو تعداد ژمنتیا غواړي او دا یو تعداد صحیح پلان او پروګرام غواړي چې متاسفانه دغه برخه کې موږ د دولت نیمګړتیا ډېر زیات ځوروي. موږ د افغانستان په رئیس جمهور باندې
د افغانستان په واکدارانو باندې پر زغرده باندې غږ کوو چې راځئ نور د دې وخت نه دی چې موږ او تاسې یو د بل نه سره جدا او په بیلو بیلو لارو سر وسیږو، بلکې موږ باید زر تر زره داسې میکانیزمونه په کار واچو چې په هغه کې زموږ او ستاسې د ټولو مشترک غوښتنې، د ټولو مشترک مسؤلیتونه په ډېر روښانه توګه باندې مطرح او ملت په ډېره مردانوار توګه باندې د دولت تر شا باندې ودرېږي او د دغسې ټولو توطیو په مقابل کې د دولت حمایت وکړي. دوستانو، موږ او تاسې د افغانستان د ملت په توګه باندې مسؤلیتونه لرو چې د افغانستان په دغسې بدبخته شرایطو کې موږ خپل مسؤلیتونه باید په جدي توګه درک او هغه په جدي توګه باندې ترسره کړو. د افغانستان وضع ډیره حساس حالت کې ده که موږ او تاسې متوجه شو د دې داخل کې لاس وهنې او په داخل کې د مافیوي کړۍ فعالول، د نظم او امن د منځه وړل، همداسې مخالفین مسلح کول چې نړیوالو پې سترګې پټې کړې دي، بلکې همدغه نړیوال دي چې همدغه مخالفین ته همدا اوس هم وسلې ورکوي، پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، تربیه او روزش ورته ورکوي. همدارنګه د منطقې هیوادونه چې هغه په دې کې مستقیما لاس لري، د دې نه زیاته شرماوره خبره نشته دی چې امریکایان 20 کاله په دغه منطقه کې پراته دي، لکن دوی په ډیره بدسترګۍ باندې خپل هغه تعهدات چې د افغانستان ملت او دولت سره کړي وو یو هم ترسره نه کړ. د افغانستان د پولو نه دفاع ونه کړه. د افغانستان دغه جنګیالي په ارادي توګه باندې پرېښودل چې د افغانستان خاورې ته داخل شي او د افغانستان په داخل کې ټول هغه تخریبونه وکړي چې د افغانستان د نظام د ضعیفوالي سبب شوی دی. تاسې وګورئ چې دوی په مختلفو شکلونو باندې د مختلفو لارو نه په افغانستان کې د نظام د ضعیفه کولو لپاره کار کوي. یوه مسله چې هغه په ډېر وضاحت باندې ویل پکار دي هغه دا دی چې دقیق متوجه شي چې امریکایان چې دا 20 کاله په افغانستان کې پراته دي، دوی کومه داسې بنیادي پروژه په افغانستان کې پیدا کړې ده. دوی موږ ټول عمر د سوال او د ګدایي په حالت کې ساتلی یاستو. د دغه پیسو چې افغانستان ته یې ورکړي دي په دې باندې نه یوازې دا چې زموږ ملت یې آباد نه کړ، بلکې زموږ ملت یې په داسې یو فاجعه باندې اخته کړ چې زموږ ځوان نسل ته پریمانه پیسې په خوله کې ور واچولې چې اوس د هغوی بغیر د دې پیسو نه ګزاري نه کېږي. زموږ جنګ سالارانو ته یو عالم پیسې او امکانات په لاس کې ورکړه چې اوس د هغوی د دغه پیسو نه بغیر ګزاره نه کېږي او د هغوی د دې پیسو د پیدا کولو لپاره هر نوع فجایعو ته حاضر. دا هغه منفي کلتور دی چې غربیانو په دې 20 کاله کې په ارادي توګه باندې د افغانستان په ملت کې دوی ځای په ځای کړ. د بلې خوا نه تاسې وګورئ چې موږ باندې دوی د برق پیسې حسابوي او موږ ته وارداتي برق راوړه. همدغه پیسې چې دوی د برق باندې د تاجکستان ته ورکړي، که همدغه پیسو باندې دوی د افغانستان برق فعال کړی وای، نو اوس به موږ نه یوازې دا چې برق به په خپل هیواد کې کافي و، زیات دغه پیسو ورکولو ته به مجبور نه وو، بلکې موږ به د برق په یو صادروونکي هیواد بدل شوي وو. تاسې وګورئ چې د افغانستان په سیندونو باندې هیڅ نوع آبادي دوی ونه کړه او دا ځکه چې دوی په دې پوهېږي چې په دغسې شرایطو کې افغانستان په پښو ودرېږي او بیا به موږ په افغانستان کې هغه لوبې چې اوس یې غواړو ترسره یې کړو بیا به نشو ترسره کولی، چې البته په دې کې د سیمې هیوادونه ورسره مستقیما لاس لري. افغانانو تر دې نه زیات موږ او تاسو نشو کولی چې د افغانستان په مسایلو کې په دغسې چوپ، بې انتظامه او بې مسؤلیته توګه باندې د یو سیلبین په توګه پاتې شو او بیا هم غوښتنه د دې کوو چې په افغانستان کې د سوله راشي، په افغانستان کې د سالم نظام راشي او زمونږ د هیواد ستونزې دې حل شي. شکایتونه کول ولې مسؤلیت نه اخیستل د ډېر بې مسؤلیته خلکو کار دی. موږ او تاسې هر یو د خدای، خاورې، ملت، نظام په وړاندې د خپل وجدان په وړاندې مسؤلیتونه لرو.
که موږ دا مسؤلیتونه صحیح ترسره نه کړو نو نه یوازې دا چې زموږ اولادونه به په موږ نفرت ووایي، موږ به د خدای په نزد مسؤل، موږ به د خپل وجدان په نزد مسؤل، او دغه خبرې چې ټولې موږ او تاسې هر یو ځان ته ډېر وطنپال وایو، لکن مسؤلیت نه اخلو، د یو بل چا سره د یو ځای کېدلو لارې نه پیدا کوو. د افغانستان په مسایلو کې هغه کارونه چې لازم او ضروري دي ترسره کوو، نو یو ورځ به بیا زموږ اولادونه زموږ نه نفرت کوي او موږ ته به وایي چې دا تاسو وایي چې تاسې د عمل موږ ته په دغسې حالت بدل کړ. لکه چې ډېره لرې نه ده، تاسې د استاد رباني زوی ته غوږ ونیسئ چې هغه د خپل پلار پسې څه وایي. تاسې وګورئ چې د ګلبدین زوی نن سبا د خپل پلار پسې څه وایي. بالکل دا د دنیا واقعیتونه دي. دا ځوان نسل به بالاخره دا درک کوي او دا به وایي چې زموږ پلرونو او زموږ نیکونو زموږ دې خاوره کې څومره جفا کړې ده، څومره خیانت کړی دی، څومره یې دا ملت د تباهۍ سره مخ کړی دی. زه تاسو ته بیان باندې وایم، راته ځوان نسلونه تاسې د قضاوتونو زما اولاد به په ما قضاوت کوي، ستا قضاوت په دغه وچو او خیالي خبرو چې موږ او تاسې دوی ته کوو چې موږ افغانان یو، افغانان باغیرته خلک دي او افغانان وطن پرست خلک دي او افغانان دا دي او هغه دي، دا زموږ سره نه مني. هغوی په عمل کې کتل غواړي. آیا په عمل کې ما ورته هغه مسؤلیتونه چې د خپل خاورې، خپل خلکو، د خپل خدای، خپل ملت په وړاندې لرو، هغه واقعا موږ ترسره کړي دي؟ دوستانو، تاسو ته زه یو خبره کول غواړم، او هغه خصوصا موږ هغه افغانان چې په خارج کې استو، تاسو ته دا خبره په جدي توګه کوم، ولو که هر څومره پیسې پیدا کړي، هر څومره لوکس کورونه پیدا کړي، هر څومره ښې وظیفې پیدا کړي، خو بالاخره په تاسې په هر ملک کې چې یاستئ، د امریکا نه نیولې تر اروپا او تر کاناډا او تر ایران او پر بل هر هېواد پورې تاسې په دې ملکونو کې پردي یاستئ او چېرته به هم ارام او د خوشحالۍ ژوند ونه ګورئ. که وجدان ولري څوک، که واقعا افغانیت ولري څوک، زه په اطمینان درته وایم چې دوی به خوشحاله او ارام ژوند ونه لري. صحیح ده، امکانات، مادیات دا به ټول ورسره وي، خو هغه سکون او هغه دغه چې د یو افغان دپاره ضرورت دی، هغه افتخار چې ورته ضرورت دی، هغه به ونه لري. په ډېر وضاحت وایم چې زه خو یې نه لرم. زه خو کاملا کاشکې چې د دې زمینه او شرایط وایي چې په خپل هېواد کې د خپل خلکو سره پاتې کېدی شو، خو ځینې داسې ستونزې شته چې هغه کله کله نشي ترسره کېدلی. ولې زه په ډېر بامسؤلیته توګه باندې که په منظمه توګه باندې زم افغانستان ته همدا اوس هم په افغانستان کې کار کوم او دلته په خارج کې هره لحظه زه د خپل خلکو، خپل وطن دپاره کار کوم. که موږ او تاسې ټول په دغه جدي توګه باندې د خپل هېواد او خپل خلکو دپاره کار وکړو، زه تاسې ته باور درکوم چې موږ او تاسې نه یوازې ده چې په خپل وطن کې خلکو دپاره ډېر کار څه کولی شو، بلکې په همدې خارج کې د همدغې خارجیانو په منځ کې موږ د خارجیانو ذهنیتونه بدلولی شو. خو متاسفانه په خارج کې زموږ د زیاتو افغانانو بې مسؤلانه برخوردونه دي چې دا موږ ضعیفه کړي استو او موږ د دې توان نه بې بهرې کړي استو چې په خارج کې موږ ډېر یو مؤثر او اغېزمن رول ولرو. زه دلته په ځای بولم چې په خارج کې په افغانانو باندې یو ځل بیا غږ وکړم چې راځئ موږ او تاسې په خارج کې د افغانستان دپاره 3 اساسي کارونه چې کولی شو هغه باید وکړو. اول، راځئ خپل قلم او ژبه د خپل خلکو د ذهنونو په روښانه کولو او د خپل خلکو په ملي یووالي ته مصروفه کړو. کوم شی چې زیات د افسوس او د ناامیدۍ ځای دی هغه دا دی چې زمونږ عالم او دانشمند خلک متاسفانه یو شمېر یې په دومره بېلاریو سر دي
چې د خپل قلم او ژبې نه په استفاده باندې د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي کرکه او نفرت رامنځته کوي. دوستانو حد اقل که د هغه ملت سره مو خیر ورته نه رسیږي لطفا د دې ځای نه د خپل قلم او ژبې په واسطه باندې د هغې خلکو په زخمونو باندې مالګې مه شي. راځئ د خپل قلم او ژبې نه د خپل ملي یووالي د خپل خلکو د دردونو د رسولو د خپل خلکو د سره د مرستو د مختلفو لارو پیدا کولو د هغو سره د ډیپلوماتیکو خدمتونو ته وقف کړي. دویمه خبره چې کوم کول غواړم هغه دا دی چې موږ او تاسې په خارج کې ډېر اکثره مرفه ژوند لري. دوی کولی شي چې په افغانستان کې د یو سالم ملي توانمند پروګرام د رامنځته کولو لپاره ډېر څه وکړي. دلته د یو سالم ملي توانمند پروګرام د رامنځته کولو لپاره هر نوع مرستو ته ضرورت دی. علمي مرستو ته ضرورت دی، مادي مرستو ته ضرورت دی، معنوي مرستو ته ضرورت دی. نو زما په تاسې افغانانو باندې یو ځل بیا دا غږ دی چې راځئ په افغانستان کې د یو توانمند منضبط سالم ملي تشکل د رامنځته کولو لپاره هر هغه څه چې کولی شئ په هغې کې صرفه مه کوئ، رامخې ته شئ او پکې فعاله منظمه او جدي ونډه واخلئ. بله مهمه خبره چې موږ او تاسې په خارج کې کولی شو هغه د خارجیانو پوهونه او د دوی د نظراتو تبدیلونه ده چې دې ته ډیپلوماتیک کار وایي. دوستانو ډیپلوماتیک کارونه معمولا د ډیپلوماتیکو منابعو چې سفارتونه او کنسولګرۍ دي دا د هغوی وظایف دي. خو کاشکې چې موږ د افغانستان په وزارت خارجه کې د افغانستان په سفارتونو کې حد اقل انسانان درلودل. تاسې ته په جرأت زه وایم چې والله بالله که دغلته انسانان حتی نشته، اخلاق نشته، مسؤلیت نشته. زه د خپل ځان نه تاسو ته مثال درکوم. 6 میاشتې کېږي چې زه د افغانستان سفارت ته امریکې په واشنګټن کې او کنسولګرۍ ته په لاس انجلس کې زه تلیفونونه کوم. د یو موضوع دپاره ضرورت لرم چې دوی زموږ دغه مشکل حل کړي. تاسې باور وکړئ چې په 6 میاشتو کې زما تلیفون ته چا جواب نه دی ویلی. او دوی یو شي ته شنه ناست دي چې د 10 ګزه دیوال بجټ او فند څومره زیاته جکي او څومره په جبونو کې تحته کړي. دا دومره بې مسؤلیته دومره بې شخصیته انسانان دي چې د افغانستان په تاریخي ورځو کې چې د دوی دپاره بهترین فرصتونه دي چې د افغانستان د خلکو اواز باید ورسوي. دوی هماغلته هم د تعصب نه استفاده کوي، هماغلته هم په دغسې مسایلو باندې خپل وخت ضایع کوي چې د افغان په توګه باندې سړی شرم وباسي چې د دوی دغه برنامې حتی په تلویزیون کې وګوري. کله هم دوی د افغانستان د مسایلو په خاطر باندې هغه لابینګ چې ضرورت دی، هغه ډیپلوماسي چې ضرورت ده، دوی ونه شو کړی. د افغانستان پر رئیس جمهور باندې غږ کوم، د افغانستان د خارجه چارو په مسؤل باندې غږ کوم چې د خدای دپاره نور د دغه ملت د شرمولو وسیله مه کېږئ. د خدای دپاره دا خپل بې مسؤلیته، بې کفایته، نااهله، وطن دښمنه سفیران او د دوی نور غړي چې دلته د افغانستان د ځپلو، د افغانستان د شرمولو دپاره لګیا دي کارونه کوي، دا تعویض کوي. د دوی په عوض باندې په افغانستان کې ډېر پاک خلک شته دی چې کولی شي چې دا مسایل په ډېر ښه دقیقه توګه د افغانستان په نفع باندې وڅرخوي، هغه استفاده وکړي، هغوی مقرر کړي. تاسې به تر څو پورې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوئ؟ تاسې به تر څو پورې غولول کوئ؟ تاسو به تر څو پورې خلکو ته باجونه ورکوئ؟ یعنې که تاسې غواړئ چې واقعا د دولت سره صحیح کومک وشي نو د دغه نهادونو تصفیه کول اولین او اساسي ضرورت دی. دا چې دوی بې کفایته دي، دا دوی چې نااهله دي، دا دوی چې په ارادي توګه باندې نه غواړي، نو بناءً موږ په افغانانو باندې غږ کوو چې سالم، په وطن مین، پاک افغانان باید په خارج کې د افغانستان د لپاره
د دغه نااهلو خلکو په عوض باندې ډیپلوماټیک کارونه په مخ بوځي. مجالس باید دایر کړي، د سناتورانو، کانګرسمنانو او د پالیسي میکرانو سره باید مختلفو لارو تماسونه تامین کړي ترڅو د افغانستان په مسایلو باندې د دوی مغزونه او سرونه خلاص کړي او د افغانستان د خلکو هغه اساسي غوښتنې دوی سره په دقیق او سمه توګه په مخ کې کړي. دوستانو، موږ او تاسې د خدای په نزد د وطن په نزد مسؤلیتونه لرو. زه په داخل کې په افغانانو باندې غږ کوم چې ډیر زیات سیاسي پاک خلک په داخل د افغانان کې په مختلفو پروژو او مسایلو باندې لګیا دي، کارونه کوي. زما دوی ته سوال دی چې زر تر زره په یو واحد مرکز کې راټول شي او په یو قوت بدل شي او په واقعي توګه باندې د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي. زه افسوس کوم چې زمونږ سیاسیون، زمونږ مدني ټولنې، زمونږ اجتماعي شخصیتونه، زمونږ روحاني شخصیتونه، زمونږ علما، زمونږ نخبګان ډیر په بیراهو باندې سر دي، ډیر په خودخواهۍ باندې اخته دي. دوی تر اوسه په دې ونه توانېدل چې د خپل ډیرو وړو تفاوتونو په لرلو سره د نورو ډلو سره د یو ځای کېدو زمینې برابرې کړي. موږ د افغانستان په ټولو سیاسیونو باندې، په ټولو مدني ټولنو باندې، د افغانستان په اجتماعي شخصیتونو، د افغانستان په روحاني مدني شخصیتونو، د افغانستان په روحانینو علماو باندې غږ کوو چې د خدای دپاره نور تر دې نه زیات بې مسؤلیتي مه کوئ، د خدای دپاره نور خودخواهي مه کوئ، د خدای دپاره راځئ د افغانستان د ملي مسایلو او د ملي ارزښتونو په رڼا کې د خودګذرۍ نه کار واخلئ، د مختلفو ډلو پر یوځای کولو، متحد کولو او قوي کولو باندې کار وکړئ. راځئ چې د افغانستان لپاره د افغانستان نماینده یو توانمن مرکزیت ایجاد کړو. راځئ چې د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح کړو. راځئ چې اول دغه پیدا کړو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د سولې په پروسه کې څه دي، د افغانستان د دولت نظم غوښتنې څه دي، د مخالفینو نظم غوښتنې څه دي، د نړیوالو نظم غوښتنې څه دي. راځئ چې په دې کار وکړو. موږ په دې کار باندې شروع کړې ده. موږ تېر هفته یو کنفرانس درلود، په هغه کې مو تر ډېره حده پورې یو څه مواد راټول کړي دي، لیکن زموږ د نظره دا مواد بیا هم کافي نه دي، ځکه چې موږ په دې ونه توانېدو چې رښتیا هم په پراخه توګه باندې هغه اساسي غوښتنې لاسۍ را پیدا کړو او هغه د لارې او ونډې اخیستلو اساسي لارې لاښې پیدا کړو. نو موږ به په دغه برخه کې خپل تلاشونو ته نور هم ادامه ورکړو تر څو پورې چې موږ دغه درې اساسي سوالونو ته ځوابونه پیدا کړو. اول، په پراخه توګه باندې د افغانانو غوښتنې د افغانستان د سولې په پروسه کې څه شی دي. موږ د افغانستان دولت نه څه غواړو، موږ د افغانستان د مخالفینو نه څه غواړو، موږ د نړیوالو ټولنې نه څه غواړو. دغه غوښتنې باید منظم شي، دا باید نړیوالې ټولنې سره په میز باندې کېښودل شي او امید دی چې موږ به ستاسې په همکارۍ باندې په دې کار کې بریالي شو او حداقل دغه یو ابتدایي خدمت به ترسره کړی اوسېږي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به مو په لیکلي بڼه باندې نړیوالو ته، افغانانو ته او د افغانستان دولت او مخالفینو ته په صحیح توګه رسولي اوسي. دویم، موږ باید دغه چې د افغانستان د ملت نمایندګان، د افغانستان واقعي خلک څنګه د افغانستان په د سولې په پروسه کې بیرته په مؤثر او اغېزمنه توګه باندې شریکېدلی شي، موږ په دغه رابطه باندې د نظراتو په راټولولو باندې لګیا شو. زما هیله ده چې تاسې افغانان چې هر ځای کې یاستئ زموږ خبرې اورئ، موږ سره خپل دغه نظریات د مختلفو لارو چې ممکن ده تاسې زموږ سره شریک کړئ. تاسې کولی شئ چې دغه برنامې ته تلیفون وکړئ، تاسې کولی شئ چې د دغې برنامې په راتلونکي برنامو کې زموږ سره خپل دغه نظریات شریک کړئ چې موږ څنګه کولی شو چې د افغانستان د ولس نماینده یو مرکزیت رامنځته کړو، څنګه کولی شو چې د افغانستان نماینده مرکزیت ته د سولې په پروسه کې د یو اغېزمن ځای او لارې او چارو پیدا کولو وسیله شو. موږ د افغانستان په دولت باندې غږ کوو چې دا د دولت کاملا ډېر په ګټه ده چې د افغانستان د ملت واقعي نمایندګان ته د دې زمینه برابره کړي چې هغه د سولې په پروسه کې د افغانستان غوښتنې مطرح کړي. که د افغانستان دولت واقعا د افغانستان د ملت نه نمایندګي کول غواړي
او واقعا د افغانستان د ملت غوښتنې مطرح کول غواړي لکه دوی چې ادعا کوي نو دا چې د افغانستان د ملت یو نماینده توانمن مرکزیت رامنځته شي دا د افغانستان د دولت لپاره فوق العاده ګټور کار دی او په دې برخه کې دولت باید خپل مسؤلیتونه په دقیق او صحیح توګه ترسره کړي. د بلې خوا د سولې پروسه تاسې باور وکړئ چې په ریشخند غوندې روانه ده. هیڅوک د سولې په پروسه باندې په دقیق او سمه توګه باندې کار نه کوي. دوستانو سوله یو پروسه ده. دا 40 کلن جنگ ته خاتمه ورکول دي او د دې د تطبیق پروسه یو ډیر منظم پوه او هوښیار خلکو په واسطه باندې د ریسرچ او تحقیق په بیس باندې یو پروګرام ته ضرورت دی. د دې لپاره باید یو توانمن د ریسرچ او تحقیق مرکز جوړ شي چې د سولې د پروسې مختلف ابعاد، مختلف اړخونه، مختلف هغه لوبغاړي او د هر لوبغاړي توانمندۍ، هویتونه، ستونزې د هغوی کړې وړه، د هغوی د اصلاح لارې، د هغوی د بیرته ادغام لارې او په ټولنه کې د دوی د ادغام دپاره بیرته زمینې او شرایط برابرول دې باندې باید په پراخه توګه باندې کار وشي. زه د افغانستان دولت ته پیشنهاد کوم، نړیوالې ټولنې ته دلته پیشنهاد کوم چې د دغسې یو توانمن مرکز د راجوړولو دپاره فوراً باید اقدام وشي. زه په خپل ټول امکاناتو باندې د یو نړیوال پیژندل شوي ریسرچر او محقق په توګه باندې په ډیر خوشحالۍ په داوطلبانه توګه حاضر یم چې د دغسې یو مرکز د ایجاد دپاره په خپل ټولو امکاناتو باندې کار وکړم. زه وړاندیز کوم چې په دې مسله کې موږ سره د افغانستان دولت، نړیواله ټولنه او ټول هغه نړیوال سازمانونه چې واقعا د سولې سره علاقه لري، واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله منځته راشي، دوی باید زموږ سره مرسته وکړي تر څو چې موږ د سولې د پروسې دغسې یو خط سیر وټاکو چې په هغې کې په مختلف پړاوونه او د هغې هر یو لاسته راوړنې او غوښتنې دا په واضح او روښانه شکل باندې مطرح شوي اوسېږي، هغه جوړ او په تدریجي توګه تطبیق شي. د مثال په توګه د کله چې موږ د سولې پروسه وایو د دې سره همزمان د افغانستان د مهاجرینو د بیرته عودت مسله مطرح کیږي چې دې دپاره یو منظمه او سمه او درسته برنامه جوړول پکار دي. د دغومره مهاجرینو بیرته راوستل او په هیواد کې ځای په ځای کول که موږ سره چېرته صحیح پلان، پروګرام او اجنډا نه اوسېږي نو دا دومره ساده او اسان کار نه دی. د دې بیرته راګرځېدل نه یوازې دا چې زمانګیر دي بلکې پلان غواړي، امکانات غواړي او به صحیح به تنظیمول غواړي، که نه په ده کې دومره خطرناکه مسایل ځای په ځای کېدی شي چې هغه به بیا د ډېر مودې لپاره د افغانانو او د سیمې لپاره درد سر وسیله وګرځي. نو بناءً زه د یو افغان په توګه باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت، د افغانستان د ملت ونډه او رول فوق العاده مهم او اساسي بولم. ستاسې د افغانانو رول چې هر چېرته هستئ، که په داخل د افغانستان کې هستئ، که په خارج د افغانستان کې هستئ، راځئ د بې تفاوتۍ او بې مسؤلیتۍ نه وځو، راځئ چې سره جرګه شو، مرکه شو، په یو مرکز باندې راټول شو، یو مرکز د دې دپاره ایجاد کړو او د هماغه مرکز نه په استفاده باندې موږ او تاسې د سولې په پروسه کې خپل ځای پیدا کړو، د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح کړو، د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو د واکمنۍ دپاره لارې خلاصې کړو او په دې باندې د افغانستان دولت او خارجیان په یو سالمه منطقي لاره باندې قانع کړل شو. دوستانو هیڅ شی بغیر د قربانۍ نه نه کېږي، هیڅ کار بغیر د یو سلسله مسؤلیتونو اخیستلو نه نه کېږي. موږ او تاسې په ګډه باندې د دې مسؤلیت لرو چې د دغه کار د سرته رسولو دپاره باید د خپل ځان نه شروع. زه باید دا ومنم چې دغلته زه یو انساني، اسلامي، اخلاقي، افغاني مسؤلیت لرم، وجداني مسؤلیت لرم، د خپل اولاد په وړاندې باندې مسؤلیت لرم. دوستانو
که د افغانستان د سولې پروسه صحیح تنظیم نشي په دې کې ستاسې د اولادونو تبعي پرته ده په دې کې تاسې هغه سرمایې چې ترلاسه کړي دي د هغې بېرته تلل مطرح دي زه د افغانستان په ټولو هغو قومندانانو حتی د مافیا په ډلو باندې چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه کړي دي غږ کوم چې که تاسې واقعا غواړئ چې ستاسې اولادونه د دغه څه نه چې تاسې ورته په هر شکل چې پیدا کړي دي دوی په ارامه باندې استفاده وکړي په افغانستان کې د یو سالم مترقي او د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره برابر د یو نظام په ساتلو باندې او د نظام پر راوستلو باندې کار وکړي صحیح ده چې په ظاهر کې به تاسې ته داسې ښکاري چې ګونې په همدغه چورو چپاول کې به ستاسې ګټې وسیږي خو بس دی ډېرې ګټې مو کړي دي همدغه ګټې چې صحیح توګه باندې هضم کړی شي او ستاسې اولادونه ترېنه په امن او په خوشحالۍ کې استفاده وکړی شي همدا مو بس دی مه د دې نه زیات حرص کوئ یوازې د دغې د ښو ساتلو دپاره ښې لارې برابرې کوي او هغه ټول دا په دې کې کیدای شي چې په افغانستان کې یو ښه سالم نظام رامنځته شي دوستانو د برنامې وخت مخ په پوره کېدو دی زه ستاسې د هر یو نه په جدي توګه باندې دا غوښتنه کوم چې د خپل ځان نه دا سوال مطرح کړي چې آیا تا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې څه ډول مسؤلیت اخیستی او که دې نه یې اخیستی آیا د خپل خدای په نزد د خپل وجدان په نزد د خپل ملک په نزد د خپل خلکو په نزد باندې احساس د مسؤلیت نه کوئ څنګه به تاسې خپل اولاد ته خدمت ورکړی شئ څنګه به تاسې خپل کورنۍ ته خدمت ورکړی شئ څنګه به تاسې خپل وجدان ته خدمت ورکړی شئ چې ستاسې هېواد د دغسې بدبختیو سره مخ دی او تاسې هم لکه د یو حیوان غوندې راڼه راڼه ورته ګورئ او د هغې په بچولو کې خپل وظایف نه ترسره کوئ راځئ د حیوانیت نه راوځو راځئ په انسانانو بدل شو راځئ انسانان حالات بدلي راځئ د حالاتو په بدلونکو باندې بدل شو او دا هلته کولی شو چې موږ د خپل ایمان د خپل وجدان د خپل ضمیر په مقابل کې ځان ته جواب پیدا کړو زه په ډېر افسوس سره وایم چې زموږ د ملت اکثریت خلک اوس په حیواناتو بدل شوي دي خوراک خوري بې ادبي دې معافي هغه نور کارونه کوي خو د مسؤلیت اخیستلو هېڅ نوعه اراده ورسره نشته زه تاسو ته په ډېر واضح الفاظو وایم چې هر هغه افغان چې په اوسنیو شرایطو کې د خپل هېواد د بچ کولو د خپل هېواد د ژغورلو په برخه کې مسؤلیت نه اخلي قرباني نه ورکوي دا تر هماغه حیواناتو لا بدتر دی چې کوم موږ او تاسو ورته وحشي او درنده حیوانات وایي خوراک کول خوب کول او تشناب ته تلل دا د انسانانو کار نه دی دا د حیواناتو کار دی صحیح ده انسانان د دې نه زیات نور څه کولم مسؤلیت لري او هر هغه انسان چې دغه د خاورې په مقابل کې د وطن په مقابل کې د خلکو په مقابل کې به مسؤلیت عمل نه کوي هغه د دغه حیواناتو په شان ته یو بدتر حیوان دوستانو تاسې ته دا په وضاحت وایم چې یو تعداد خلک ځان ته په دې تسکین ورکوي چې زه وظیفه ترسره کوم او دا په صداقت سره کوم کفایت کوي نه بالکل نه په افغانستان کې تاسې چې وظیفه ترسره کوئ کور مودان چې په صداقت ترسره کوئ خو دا تاسې د تنخوا دپاره کوئ د خپل بچو دپاره کوئ وطن اوس په هغه حالت کې نه دی چې یوازې د سالمې وظیفې ترسره کول د وطن دپاره کفایت کوي په دې وخت کې بل علاوه د دې نه چې سالمه وظیفه باید ترسره کوي باید د هغې نه زیات کار وکړي د وطن په جوړولو کې قرباني ورکوي د خلکو په روښنایي ورکولو کې قرباني ورکوي د یو چا سره په کومک کولو کې قرباني ورکوي د یو چا د ذهن په روښانه کولو کې وظیفه ترسره کوي یو ملي موقف غوره کولو کې وظیفه ترسره کوي د خپل وطن د دفاع په خاطر د خپل ژبې د خپل قلم د خپل ټولو توانمندۍ امکاناتو نه باید استفاده وکړي که هر افغان دا کار نه کوي د وحدت دپاره کار نه کوي د وطن دپاره غږ نه کوي د خاین په مقابل کې نه ودرېږي د صادق په خوا کې نه ودرېږي دا افغان هماغه حیواناتو ته ورته دی
نو که رښتیا غواړئ چې ځان ته د انسان خطاب وکړئ او غواړئ چې تاسو ته خلک د انسان په سترګه باندې وګوري نو بیا د انسان سره د ضرورتونو په خوا کې مسؤلیتونه مطرح کیږي. صلاحیتونه او مسؤلیتونه د انسانیت د سکې دوه مخونه دي. که هر هغه څوک صلاحیتونه اخلي، امکاناتو نه استفاده کوي، د آب و هوا نه استفاده کوي، د اوبو نه استفاده کوي، د غذا نه استفاده کوي، د تنخواه نه استفاده کوي، د دې ملک د ټولو شیانو نه استفاده کوي، لکن د دې ملک په مقابل کې مسؤلیت نه اخلي، دا فوق العاده بې مسؤلیته او هماغسې خاین انسانان دي لکه څنګه چې دا نور چور چپاول کوي. منتها تفاوت د دوی دا دی چې دوی به چور چپاول نه کوي لکن مسؤلیت نه ترسره کوي. نو زه تاسو ټولو باندې په ډېر احترامانه توګه باندې غږ کوم چې لږ ځان سره په دې باندې فکر وکړئ چې آیا تاسې هره ورځ چې ژوند تېروئ تاسو د خپل وطن او خپل خلکو لپاره څه کړي او که مو څه نه کړي نو ځان د خپل وجدان په نسبت باندې محکوم کړئ او د هغه کفاره ادا کړئ. تر اوسه مو چې نه دي کړي د دې نه وروسته وکړئ. تر اوسه مو چې ځان په کوچي اسانه چپ کې واله دی د دې نه وروسته مه کوئ. او که واقعا غواړئ چې یو سالم افغان په توګه باندې په اخلاقي توګه باندې د دغه تیرو ګناهونو دغه وکړئ نو هغه دا ده چې خپل کار باید 2 چنده او 3 چنده لا زیات کړئ. دوستانو همدومره چې دا مسایل موږ ته سخت او مشکل ښکاري هغه سخت او مشکل نه دي. ولې سخت او مشکل په دې دي چې موږ هر یو پرېښي دي چې بل چاته چې هغې ترسره کړي. خو که موږ او تاسې دغه د وطن پیټې 10 منه راواخلو، اوس که یو څوک یې پورته کوي خو 10 منه دی، که 2 تنه ورته یو ځل شو په هر یو باندې 15 منو ته راکوځي. که دا په 5 کسانو باندې پورته کړه هر یو ته 2 منو ته راسپکېږي. که دا 10 کس ورته مټ ورواړوله نو بیا دا 1 من ته راکوځي. درسته ده چې وطن کې زموږ او ستاسې مشکل ډېر غټ دی، خو زموږ او ستاسې یووالی، زموږ او ستاسې همکاري دغه مشکل موږ ته اسانولی شي. دوستانو د یو افغان په صفت تاسو ته زه سوال کوم چې راځئ نور بې تفاوته مه پاتې کېږئ، بې مسؤلیته مه پاتې کېږئ، ونډه واخلئ، مسؤلیت واخلئ او یو بل ته سره د ورورولۍ لاس ورکړئ، تفاهمونه رامنځته کړئ، وحدت رامنځته کړئ، په قوت باندې بدل شئ چې تر څو پورې د افغانستان په مسایلو کې مطرح شئ او افغانستان مسایل سمې لارې ته رهبري کوي. دوستانو د برنامې وخت پوره دی، تاسې پر لوی الله سپارم. تر راتلونکي برنامې پورې مو الله منشه خدای تعالی دې د افغانستان هیواد د دغه بدبختۍ نه خلاص کړي، د افغانستان خلکو ته د سوله، آرام او سوکاله ژوند راولي او افغانستان کې دې خدای تعالی موږ ته با مسؤلیته خلک لا زیات منسجم او منظم کړي. تشکر، تاسې پر لوی خدای سپارم.